على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ. دی حدیث شریف کی پنځو مباحث ته ګورئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم باس احوال د حل د الفاظ مفرده، اعتراضات او جوابات او مسائل مستنبطه من الحدیث. دی حدیث کې موږ له کمې مسلې بیان شوي دي. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د حافظ الحدیث حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ. د حالات مخکې تیر شوي دي، بیا اعاده نه کوو. دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو بانډچی راغی نبی صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته ښودنه وکړه علی عمل په یو عمل چې کله دا یو کار زه وکړم دخلت الجنه، چې جنت ته یقیني لاړ شم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د خدای عبادت وکوه، د خدای سره څه شریک مه جوړوه، فرض منځونه کوه او فرض زکات ادا کوه، د رمضان شریف روزه نیسه، ته به جنت ته ځي. دا سړی څه وایي والذي نفسي بیدي، په هغه ذات مې د قسم چې زما نفس د هغه په قبضه کې دی، لا ازید علی هذا شیئا، په دې په هېڅ شی هم نه زیاتوم، ولا انقص منه، د دې نه به څه کموم هم نه. فلما ولى سړی چې کله روان شو شا یې کړه. قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، چې چا دا خوښی ان ينظر چې وګوري الى رجل یو سړي ته من اهل الجنه د جنتیانو نه، فلينظر الى هذا، دې ته دې وګوري دا جنتي دی. دا ښایسته خبره. دا دویم بحث. دریم بحث ما والمقصود من الحدیث. حدیث شریف مقصد څه شی دی؟ مقصود د حدیث بیان د ثمرې د ایمان دی چې هغه دخول الی الجنه. د ایمان ثمره څه ده؟ جنت ته داخلېدل. دویم حدیث شریف کې مقصد دا دی چې دا مسله بیانوي چې د نیک عمل عزم هم مبارک کار دی او ثواب پې ملاویږي. دې سړي خو نیک عمل نه دی کړی، صرف عزم یې وکړ چې دا به کوم زیادت او کمی به پکې نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی جنتي دی. دریم ترغیب ورکوي اعمال مذکوره په الحدیث ته او رد بلیغ دی په مرجعو چې اعمال بې فایدې ګڼي. وګوره د اعمالو د وجې نه دې سړي سره د جنت زیری ورکړل شوی دی. څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. په حدیث شریف کې ترغیب د خصائلو د ایمان ته او کتاب الایمان هم وضع دی د بحث د ایمان دپاره، نو مناسبت واضحه دی. پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اتا اعرابیون بانډچی راغی. اعرابی په فتحې د حمزې سره دی. اعرابي ونه وایي، اعرابي نحوي ته وایي. اعرابي چا ته؟ نحوي ته. اعراب څه ته وایي؟ ترکیب ته د نحوي. پې پوه نشته؟ اعراب القرآن. اعرابي هغه سړی چې نحوه کې ماهر دی. آیت کریمه کې خدای فرمایلی دی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ومن الاعراب من يؤمن بالله ومن الاعراب الاعراب اشد کفرا ونفاقا. یو لسم پاره کې دي دا کنه. همدې لپس سره چې یا نسبتي استعمال شي اعرابي نو مفرد دی، او که یا نسبتی ور سره نه نو بیا جمع ده او جنس کې استعمالیږي.
پخوا د دې فقه یو کتاب مستخلص به ورته ویلی، تاسو نوم اورېدلی دی؟ مستخلص الحقائق ما ویلی دی، زموږ زمانه کې به ویل کېده فقه کتاب. نو هغې کې قصه لیکلې ده چې بانډچي پسې بانډې د خلکو پسې مونځ مکرو دی. باب د امامت کې تاسو ویلی دي که نه دي ویلي؟ عربي د بانډې خلکو ته وایي، کوچانو ته نه وایي. ګورئ بانډې ټولو خلکو ته وایي. وجه دا ده چې ناپوهي پکې ډېره زیاته ده، جهالت، تعلیم نه لري دي. ښار کې خو تعلیمي کړه. و یو امامو بانډچان ورپسې ولاړو او په اول رکعت کې ویلي امام صاحب الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا یعلم حدود الله. بس دا بانډچي راپاڅېد، همسایې ښې ولاسې که د امام یو څو کوانټۍ په دې سر باندې ووهه، ښې ګرم که. امام خو مونځ خرابه نه کوي، زه چې مونځ وکړم دا سلام وګرځوم بیا به ورسره ګورو. یا به کېدی شي صبرناک امام، د امامانو کې هم ډېر صبر والی صحیح ده، یا به صبرناک. او دا بیا ویلي چې نبی علیه السلام هم ډېر تکلیفونه تیر کړي دي، خیر دی که مونږ یو څو کوانټۍ وخوړلې. دویم رکعت کې چې شوی دی نو به دا بل ځای ویلی دی، ومن الاعراب من یؤمن بالله، صفت دی پکې د اعرابو بانډچا. نو دا بانډچي ورته مانځه کې وایي الان نفعک العصا، وګوره زما امسا څومره فایده درته وکړه. د واره سره دې د بانډچا نه صفتونه شروع کړه. سلام ملا مې نه وګرځولی. وایي دې نه معلومه شو چې دومره جهالت او ناپوهي ده پکې، نو د دې امامت مکروه دی. روایت کې اعرابي څوک و چې د حدیث کې راغلی چې اعرابي نبی علیہ السلام ته راغی. بعضې وایي زمام ابن ثعلبه، بعضې وایي سعد ابن اخرم. حافظ ابن حجر وایي په حدیث د ابو هریره کې د اعرابي نه مراد لقیط ابن صبوره دی، لقیط ابن صبوره. کنیت ابن المنتفق، ابن المنتفق. راجح قول همدا ده، ځکه د طبراني په روایت کې هم دا نوم ذکر شوی دی د اعرابي سره. دلني صيغه د امر ده، یعنی نیک اعمال راته وښایه چې بنده د هغې د وجې نه جنت ته لاړ شي. اوس سوال دا دی چې بنده خو د عمل د وجې نه جنت ته نه ځي، د خدای په فضل به ځي. صحابي څنګه عمل په وجه جنت غوښته؟ تاسو به جواب وکړئ چې سبب په دوه قسمه دی، یو سبب ظاهري دی او یو سبب حقیقي دی. اعمال د جنت ته د تلو سبب حقیقي نه دی بلکې سبب ظاهري دی. داسې عمل راته وښایه چې د هغې په سبب باندې زه جنت ته لاړ شم، سبب ظاهري باندې. سبب حقیقي خو د الله فضل دی. بس کم حدیث کې چې د سبب نه پېښ شوی ده چې عمل سبب د جنت نه دی، دې نه مراد سبب حقیقي دی. او کم ځای کې چې عمل اثبات د سببیت د عمل شوی دی، هغې نه سبب ظاهري مراد. لکه سړی دارو خوري، دوی او جوړ شي، نو سبب ظاهري د د جوړېدلو دوا ده، او سبب حقیقي الله تعالی کرم دی. تعبد الله که مضارع مرفوع شي دا به د مبتدا مقدرې دپاره خبر شي چې هو دی، او تعبدو به کې به تجرید وشي. تجرید پیژنئ څه ته وایي؟ نه هغه تجرید نه کنه، سرپیانو تجرید. دی تجرید دی ته وایي چې په فعل کې خل و وشي د چانه د نسبت او د زمانې نه، او صرف معنی حدثی پاتې شي، دی ته دی تجرید وایي. صرف په فعل کې دا کوي. نو تعبدو معنی به عبادت شي بغیر د ان سره. خو تاسو لیدلی چې د مضارع نه مصدر جوړ شوی، بغیر د ان نه چې جوړ شي نو دې ته تجرید وایي. لکه مثال درته وښیم، تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه. تسمعو ان تسمع خو نه دی کنه، تسمعو دی کنه، نو سماعک بالمعیدی خیر من تراه.
سواون علیهم خبر مقدم دی، انذرتهم مبتدا ده، انذرتهم هم لم تنذر مرخوان نه دی داخل شوی، خو په معنا د انذار او عدم الانذار سره. دلتم هو عبادت الله وعدم اشراکه به شیئا واقامت الصلاة واداء الزکات وصيام رمضان. که مضارع مجزوم شي پیل به د مصدر په معنا شي. ولا تشرکو کلا نافیه شي نو مضارع مرفوع ده او مصدری معنا مراد ده، او نه په معنا د نه سره شرک مکوا. دویمه توجیه یا عبارت داسې ده تعبد الله اعبد الله، خبر په معنا د انشاء سره ولا تشرک به شیئا. تعبد الله مضارع په دې صورت کې بظاهر مرفوع ده لیکن مانن مجزوم ده. ولا تشرک به شیئا دا جمله یا د ما قبل د پاره تاکید ده او یا حمل د په تاسیس. کله تعبد الله نه مراد توحید شي، لا تشرک نه په د شرک دام توحید دی نو بیا تاکید شي. او کله تعبد الله نه مراد مطلق اطاعت شي، ولا تشرک به شیئا نه مراد توحید شي نو بیا به د تاسیس شي. او تاسو مختصر معنی کې ویلي دي چې تاسیس اولاد تاکید نه، ځکه مشتمل په پیدې جدیدی دی. شیئا په ترکیب کې یا مفعول به دی او یا مفعول مطلق دی. سوال واردېږي که مفعول مطلق شي، مفعول مطلق خو دې ته وایي فعل مشتمل په دې د قبیلې د اشتمال د کل نه په جزبانیان د فعل حمله پزي. شیئا خو د فعل حمله پز نه چې ولا تشرکو. جواب دار ولا تشرک به اشراکا شیئا دا صفت د موصوف مقدره ده. پاره تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې مونږ خو فرض دی د مکتوبه قید ورسره ولې ولګاو. جواب دار مکتوبه قید ځکه ولګاو چې نوافل وسی، ځکه نوافل باندې خو سره جنت ته نه ځي، خو رب د درجاتو پکې. او د زکات سره مفروضه ولګاو دای تفنن پر عبارت وکړه، الته مکتوبه دلته مفروضه تفنن پر عبارت. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې زکات تاسو هم فرض دی نو د مفروضه قید ورسره ولې ولګاو. خیال هم دی که نه دی؟ وتؤدي الزکات المفروضه، زکات خو وي فرض، ځکه صلات کې خو فرض او نفل دواړه نو هلته مکتوبه قید اعتراضي شه. زکات خو غیر فرض نه نو د مفروضه قید خو اعتراضي نه دی. تاسو به جواب کوئ چې زکات کې فرض هم شته او غیر فرض هم شته. بعد حولان الحول فرض دی او قبل حولان الحول فرض نه دی، خو سړی ورکولی شي. په پوه شي تاسو فقه کې ویلي دي نو ځکه د مفروضه ټکی ولګاو. والله لا ازید دا صحابي وای تاسو باندې به اعتراض وارد شي دا خو په ترک الخير قسم دی او نبی علیہ السلام په سکوت وکړ. والله لا ازید دا خو ترک الخير باندې قسم دی کنه، زب زیادت نه کوم پدې کې. چې زیات روپۍ ورکړي ښه خبره ده، زیات منځونه نه پلو کې ښه خبره ده، زیات روجې ونیسي دا ښه خبره ده. دې قسمونه کوي چې نه کوم. تاسو به اول جواب وکئ د لا ازید مطلب دا دی چې لا ازید علی هذا من عند نفسی، ځان طرف نه به پکې زیادت نه کوم. دویم جواب دا دی چې لا ازید فی النوافل ولا انقص من الفرائض. دریم جواب دا دی چې لا ازید فی تبلیغ هذا، ځان نه به پکې دې تبلیغ کې زیادت نه کوم چې تا نه مې سبا اورېد من او عن به قوم ته رسوم، ځان نه به پکې خبرې نه ورچوم. دین کې به زیادت ته ځان نه کوم لکه بریلیانو پسان چې څلوېښتي په کې فرض ده او درېیمه ده و جمعې د مړي پسې دی او نور څه دي کلیزه ده او دا شیونه به پکې نه کوم. څه حلواګانې د څلوېښتو ورځو پورې او اسقاط شریف درېیمه مې ویلې
دا ټول څیزونه به پکې نه وي. دا زیادتونه دي دین کې کم. هلته مړي کېدل د نبي علیه السلام صحابه دور کې که نه کېدل. دا کتابونه کتل پکار دي، دا صحیح کتابونه چې هغوی به مړي څنګه ښخول او خیراتونه سقات یې ورپسې کوو که نه یې کوو سقات شریف او دیرې ورپسې کولې که نه یې کولې. دا کتل پکار دي. موږ خو ډېر کتلي دي، دا هم پکې چېرته نه دي پیدا کړي. او دا بریلیان د نر بچي دي، دي کتابونه لګېدلي، دوی پکې خدای چاند دی پیدا کړي. یا خدای چې د دې کتابونو کتلو دپاره یو دیګ حلوا ضروري ده چې سړی مخکې وخوري. دلته کس ما سره ډېره لانجه وکړه، مولا او مشر سړی و. ما ته ویل که دا ته ولې وایي چې سقات شریف نشته؟ خو مل نشته که نه. وایي داسې چل دی او دا دی. ما ورته پلانکي که چې فقهاو کوم سقات لیکلی دی هغه ټیک دی، خو زمونږ کې چې دا رواج دی پښتنو کې دا یادوو چې دا نشته. فقهاو خو لیکلی فقه کې خو شته دایره که نه، خو ترتیب دی که نه، هغه ترتیب سره غوز نشته. نو آخر چې ما دغه که ډېر خلک هم و، نو بیا ما ته وایي ستا پکې نقصان څه دی؟ ستا پکې نقصان څه دی؟ ما ورته ویل الله چې زه خو دې نه وم خبر چې دا خو پکې پیدې دي، بیا به زه نه وایم. یو بل هغه راته ویل خو یو 200 روپۍ دي، نه موبایل کارت خو به پې کېږي. د آخري دلیل قسم دی چې دا و. هغه عوام خو ډېر اخوا دېخوا، بیا وروسته ما ته ویل چې بس موږ پوه شو. عوام خو داسې قمقل هم نه دي که نه، هغوی خو پوهېږي که نه. بل ما ته وایي یو ځای کې موږ مولیان را جمع شوي وو چې داسې چل دی او بس دا اتفاق ضروري دی او دا چل دی. یو ما ته نیغ په نیغ وایي تا سره زمونږ اتفاق نه کېږي. ما ورته ویل ولې نه کېږي؟ په خندا کې مې ورته ویل، وایي ته اسقاط ته بدعت وایي او زه ورته عبادت وایم. ښه ما ورته چې عبادت ورته وایي، عبادت خو 4 قسمه دی، فرض، سنت، واجب او مستحب. کم یو ورته وایي؟ فبوهیتا قسم دی لکه خر چې په خټه کې خښ شي. بس ما ورته نه، بس ما ته بیا ښه یا کوربه چې و هغه پوه شي چې سړی خو کوتاو بوتاو دی، نه بس هغه رانه خلاصوه. ما ورته نه ویې ښه یا که نه چېرې ما چې یو نوم پې کېږدي نو بیا سړی را ګیرېږي، بیا سړی نه چې خلاصېدی، نوم یې پې نه ایښوده. پلانکي لیکلي دي او پلانکي مل پلانکی چې چا چې لیکلي دي هغه زما د سر تاجونه دي. هغوی چې لیکلي دي، چې هغوی څه لیکلي دي هغه ستا نه دی. دا څه کم سقاط شریف چې ته زه یادوم هغه د بحر الرائق والا نه دی، د شامي والا نه دی، د نورالضا والا والله کوي. او امام محمد هم یجزیه انشاءالله، هغه ډېر دیکو باندې دا شی ثابت کړی دی. په خدای چې د دې اصلاح کوئ. ګوره اشناغر کې امام چې مقتدیانو سره ځي نو پټکی ورکړي مقتدیانو له، دا ونیسئ. بیا وروسته صابون باندې چور جوړېږي، پټکی رانه وغورځېږي. یقین دې اوسه چې داسې صابون شریف بغیر دا ټول کوشش کوئ چې صحیح طریقې سره بغیر د جنگ جګړې نه دا شی نه ختم کوئ. کوشش کوئ بس صدقه دې کوي ورپسې کوه، صدقه دې کوي. شیخ صاحب رحمه الله به ویل روا او ناروا یې پرېږدئ، خو دا اسقاط شریف ډېر سپېره شی دی، دا کور له وینسئ. امام به بیان کوي او داسې جذباتو کې به راغلی او داسې لاس به غورځوي او اسقاط والا به ورسي جیب کې ورته پیسې کي، دا جذبات ټول ګډوډ کړي. تاسو کتلی چې مصلی یې واچولي په دغه باندې، په اوږه باندې. مصلی څه کوئ؟ یا خدای ظالمانو په څادر مونځ کوئ. مصله څه دي؟ مصله کې خو ډېر ثواب نشته، ډېر ثواب خو په نورو څیزونو کې دی. غریب د لوږې نه مړ کېږي او ته مصله ورکوې په دې مونځ کوه. هغه کور کې ډوډۍ نشته او ته مصله ورکوې په دې مونځ کوه. بریلیانو پلار ته کنځلې کوه نه خفه کېږي، خو په اسقاط شریف خفه کېږي، ځکه دا د هغې مدني ده که. او دستي پر باندې د پاټۍ نوم دی چې هغه د پلانکی پاټۍ سړی دی. موږ ګوره پاټو ماټو کې نه یو، سوچه دیوبندیان یې، سوچه صحیح ده، سوچه دیوبندیان پیژنئ. دا پکې جمله معترضه وه. ښه نو څلورمه خبره، څلورم جواب دا دی چې لا ازید دا معنا ده چې د فرایضو په صفاتو کې او برکاتونو کې به زیادت او کمی نه کومه. نو بیا لا ازید ولا انقص صحیح څه که
مسائل مستنبطه من الحدیث. دی حدیث شریف کې یو څو مسلې موږ له معلومې شي. اول څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو د عمل کولو عزم وکړي نو دا جنتی دی. پې پوه شوئ؟ یوه. دویم صرف د تاکید دپاره قسم جایز دی، والله العزیزو، دا تاکید دپاره قسم. دریم د صلحاو او نیکانو زیارت باعث د ثواب دی. دې معلومه شوه که نه؟ من سر و ینظر الی رجل من اهل الجنة فلینظر الی هذا. نیکانو خلکو ملاقات خو ښه خبره ده که دې نه دا ثابته شو. څلورم تپوس چې د استاز نه کوې نو مطلبي تپوس کوه، د پیدې تپوس. د مطلبي تپوس وکړو، داسې کار راته وښه چې زه پې جنت ته لاړ شم. پنځم دا مسله معلومه شوه چې استاز نه شا اړی نو او یا د پیر صاحب نه نو که شا دې ور واړولم خیر دی. فلما والله څه معنا ده؟ شا یې ور وګرځولی. دا پیران چې دا مریدان چې د پیر صاحب نه ځي نو ریوس ګیر لګوي او داسې بلا بچي دي چې شاته به چینکونه ایښي په هغې نه ورځي، شاته به روانې او چینکونو نه به ځان بچ کړي. پې پوه شئ؟ فلما والله نه معلومه شوه ګورئ چې شا ورګرځول خیر دا بې ادبۍ کې نه راځي، دا عین ادب دی. ځکه په شا مه ځه را وبغورځېږي. دی بل حدیث شریف ته وګورئ. وعن سفیان بن عبدالله الثقفي رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. دی حدیث شریف کې پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان، پنځم باس حل د الفاظ مفرده. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوي د سفیان ابن عبدالله الثقفي، بني ثقیف قبیلې ته منسوب دی چې د طائف یوه قبیله ده. د هجرت په نهم کال د طائف په وفد کې راغلی او ایمان قبول کړی. د ده کنیت ابو عمر یا ابو عمره دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د طائف په صدقاتو عامل مقرر شو. بیا یې د طائف گورنر والی مقرر کړ. د ده نه صرف 15 احادیث روایت دي. تاریخ ولادت او تاریخ وفات نه دی معلوم. دیم باس مختصر تشریح د حدیث شریف. سفیان ابن عبدالله الثقفي رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کلی فی الاسلام قولا، ما ته په اسلام کې یوه خبره وکړه، لا اسأل عنه احدا بعدک، چې زه تپوس ونه کړم د هېچ چا نه ستا نه وروسته د کار خبره راته وکړه. او په یو روایت کې راغلي غیرک، چې تا نه غیر د بل چا نه تپوس ونه کړم. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل قل آمنت بالله ثم استقم، ووایه خدای مې ایمان راوړی ثم استقم، په دې کلک شه، اقرار په ایمان وکړو، په دې کلک شه، بس بل چا نه تپوس مه کوه، دقه دې کافي ده، استقامت علی الایمان. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. دی حدیث کې اوصاف او خصائل د ایمانیه ذکر کوي. امام مسلم رحمه الله دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی دی. امام نووي په باب یې باب جامع اوصاف الاسلام په دې ترجمه الباب منعقده کړې ده او رد دی په مرجئو چې خصائل د خیر څومره مفید دي چې نبی علیه السلام ورته وایي چې دا د کار خبره ده. څلورم باس مطابقت حدیث کې د ایمان او د استقامت علی الایمان ذکر دی او ترجمه الباب وضع هم د دې دپاره شوي د کتاب الایمان. پنځم باز حل د الفاظ مفرده. حدیث شریف کې د اسلام روح ته اشاره شوې ده چې هغه استقامت علی الشریعت. استقامت څه ته وایي؟ استقامت لغت کې ضد د اعوجاج دی، سیدهوالی ته وایي. صراط مستقیم سیده لارې ته وایي. خط مستقیم نیغ خط ته وایي، نیغ خط. پې پوه شئ؟ استقامت چې زر دې ورسوي
صراط مستقیم چې جنت ته د نیغ زر ورسوي. خط مستقیم پیژنئ، اکثر خطوط واصلة بین النقطتین، چې دوه نقطو په منځ کې کم خطونه تللي دي په ټولو کې چې کم لنډی خط یې هغې ته خط مستقیم وایي. پې پوه نشلې؟ یو هغلته نقطه کېده، یو دلته کېده، سیده ته خط راوله، دې ته خط مستقیم. او نور خطونه داسې دا خو اوږده راله که نه، خط معوج او کاږه خطونه چې کوم دي، منحني خطونه وغیره، دا ټول اوږده دي او دا لنډ دی، دې ته څه خط مستقیم. علامه طیبی وی استقامت د امتثال الاوامر او اجتناب النواهی نوم دی. خدای چې کومې خبرې کړي هغه کوه، خدای چې سره منع کړي د هغې نه ځان ساته. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي استقامت د اوامر او مناهیو په احکامو کلکېدلو نوم دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه د استقامت باره کې تپوس وشو، هغه وفرمایل د الله تعالی سره څوک نه شریکول استقامت دی. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي عمل د الله د رضا د پاره کول دا استقامت دی. حضرت علی رضی الله عنه، حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې فرایض په خپل وخت کې په صحیح طریقې سره کول دې ته استقامت وایي. حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي استقامت د الله تعالی په محبت او عبودیت ټوله توجه مرکوزه کول دي. ټوله توجه د الله په محبت او عبادت مرکوزه کنو دې ته استقامت وایي. دیو جنا استقامت ډېر ګران کار دی او ثواب هم زیات دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي الاستقامت فوق الکرامت، استقامت د کرامت نه اوچت دی. او بل ځای کې وایي استقامت د زرو کرامتونو نه زیات دی. او بل ځای کې وایي استقامت ادق من الشعر واحد من السیف، د توري د ویښته نه نری دی، د توري نه تیره دی او ډېر ګران کار. دیو جنا صوبت ځکه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شیبتنی سورة هود، سورة هود سپین ګیره کړم. چاته تاسو کې ګیره کې د سپین ویښتان ولګېده، وشیبتنی هود، سورة هود سپین ګیره کړم. دا ولې؟ دا ځکه چې سورة هود کې دا دی فاستقم کما امرت. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي فاستقم کما امرت یادی چې دې سپین ګیره کړم. تاسو په دې پوه شئ دا حدیث شریف جوامع الکلم دی. ټول دین کې دوه خبرې دي، عقاید او اعمال. عقاید ته اشاره شوې ده قل آمنت بالله کې، او اعمالو ته اشاره شوې ده ثم استقم کې. گویا کې دریاب یې په کوزه کې بند کړی دی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام نه مې تپوس وکړه اوصیني. نبی علیہ السلام راته فرمایل قل ربی الله ثم استقم، ووایه رب مې الله دی او بیا په دې خبره کلک شه استقامت وکړه. نو بس دا زما درته وصیت دی. قرآن کریم کې هم الله وایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملائکې به دې ملګرتیا کوي، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. درود شریف اللهم صل علی